پاکستان به ټیم پابندي ولګي. تاسو راسره په دې کې شریک یې. اسم له لعب دي فضول سیزونه دي. یوې زموږ د نوجوانانو ټیم خراب که او دا ټول د سرمایه‌دار خاندانونو سره تعلق ساتي. د دوی په بیلات باندې څه راشه زما د غرونو د ملکڼ یو پښتون بالر ور مخامخ که چې د هغې سره د بینک بیلنس غم نه او که دا ویکټ یې دله 3 ځله ماته نقل جوبې وایه. دا سرمایه‌دار خلک، دا لینډ لاډ خلک، دا د ډیفنس د کراچۍ او د لاهور اوسیدونکي خلک، د دوی څه د وطن د عزت څه نو چې د وطن د عزت د هغوی جنازه په یو ګیم باندې وباسي. نو نن زه په جومات کې یم، زمونږ د هلکانو وختونه یې خراب کړو، سټډیګانې یې خرابې کړې، نو بیا به دې ټیم باندې پابندي په کار ده چې نور به د پاکستان ټیم نه. تاسو راته په دې کې ملګري یې. نن یې خو له بشتره وتړله، الله هم په خیر سه کور ته راورسوه. شکر دی چې مونږ ګورو نو یعنې به دې هم تیرې اړه خوړو. مفتي صاحب مونږ اړه پسه خورو، دا به څنګه جنت مونږ اړه پسه خورو. دغه مشر چې دی دا پکوړې چې په سر کړی دا به جنت ته څنګه سي؟ یاره دا باباګان به څنګه جنت ته ځي؟ تا مفتي صاحب ته وتپوسه، قسم دی د شپې هم دقه سوچ کې لګي. ورکه قسم یې قرآن باندې به لاس ته کېدی چې زه د دې مقتدیانو دپاره لګیم، زه د رشته دارو دپاره لګیم. ما ته د محمد رسول الله فرمان دی، ما ته د الله اعلان دی وانذر عشیرتک الاقربین. ته په رشته دارو باندې وګرځه. دا چېرته روان دي؟ دا بلډ شیټ کوي دوی، دا د وینې رشته دی کوم ځای ته روانه ده. مونږ خو په دقه فکرونه کې موږ څه دا غم نه دی چې اسټرالیا وګټله او که افغانستان وبایلله. او دا ته میکسویل ډېر ښه بیټینګ کړی. ما غني کې دا میکسویل چرته د سرپو نوم دی څه نو مې لکه بیټینګ مې نه کړی، واشینګ به کړی. وایي چې نه میکسویل چرته د سرپو نوم هم دی که نه. وایي چې نه دا یو کلاړي دی. تا ته میچ ګوري ټایم پې مه ضایع کوئ. نن نه بعد په لهو لعب کې وختونه خپل نه ضایع کوئ. بس درسونه کې کښېنئ، مفتي صاحب به درس قرآن کوي. نو بهرحال د جهیز د لعنت خلاف په مونږه جهاد کوو که نه؟ کور په کور به ګرځو که نه چې ای مشره ته خو لور ورکې، ای مشره ته خو زوی له پلانې کې، خو جهیز به پکې جهیز به پکې. ما ته یو کس وي چې نبي علیه السلام خو هم څه لوښي فاطمه له ورکړو، یو تکیه وه مشکیزه وه. نو ما ورته یې ځان پویه کوه که ته نه مولانو خوا ته کښېنې نه نو ته خو بس اخو حضرت علی کرم الله وجهه معشوم را لوی په خدمت کې وسه دی خو د هغې دپاره کړي په کور کې ساتلی او که نه. واقعا زه هغه سیرت کې نه ځم. بهرحال نو ډېر په اهم مجلس کې ناست یو، د الله په کور کې ناست یو. چېرته ناست یو؟ نن به دا عزم کوو چې کله ورور له کله زوی له نکاح کوله نو اول نه به ورته وینا کوو چې ای پلانیه تو په جهیز کې یو سمسی هم نه راوړي. یو سمسی دا هر څه به څوک کو، دا به د سړي خاندان کوي. او بل احتشام صاحب ته خپله ډیوټي هم کوه، خو ما ته داسې کله کله سوچ کوم زه هم دې خلکو له شرم نه ورځي چې د ښځې په صوفه کې ناست دي. لکه دا دومره وغورځېدو چې دا په بیډ کې د ښځې پروت دی، شرم هم دله نه ورځي. ځکه چې پښتوني او دته کله په موبایل باندې دا پخناټۍ ووایي چې ستا لوډ ختم شوی دی ریلوډ یې کا، د ده میټر تاو شي. وایي که سړي راته ویلي خیر دی، خو دې ښځې راته ووي ډېره غوسه راله نو د 100 په ځای 200 لوډ کوي. کیسې کوي که نه؟ نو بهرحال خبرې مې ډېرې راوړي، دعوت مې ډېر راوړی. مونږ تبلیغیان یو، الله چې زمونږ نه د محمد رسول الله په طرز کې د دعوت کار واخلي او انشاءالله دیوبندیانو د دنیا ګوټ ګوټ ته د محمد رسول الله د دعوت کار ورسو. سبحان الله ورسیدو که نه؟ دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، بر تو ور دریا بھی نہ جو چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گوڑے ہم نے. یو زیم نہ رہ پاتی یو زے انشاءاللہ داغ سرسٹی وقت داغ انگریز تب ہم دا کلمہ رسو دا خیرہ
راجي تحسین پیش کوم تاسو ته مبارکباد پیش کوم چې د نکاح په موقع باندې ستاسو په جومات کې څه روان ده پروګرام روان دی په عبادت کې عبادت روان دی په عبادت کې نکاح احتشام سره تا کړی د عبادت منم اے نوجوانانو نبی علیہ السلام و تسلیمات فرمایي وی الله راته ووي چې د امتیانو ته دې ووایه چې زما ملاقات له راځئ نه ګوره چې بې ښځو نه مشه الله رب العزت دا لون ډېر بدي شي جهنم ته نه ګزاري او زموږ دا مشران هم اکثر په دې جرګو کې خیالي هلکه وایي ته لږ بار وځه زموږ ضروري خبره ده په جرګه کې هم څوک نه پرېږدي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی الله راته ووي رب کریم راته ووي چې د امتیانو ته دې ووایه زما دې بندګانو ته چې کله زما ملاقات راځئ نو چې مجرد نه یې څه نه لوړ نه بې ښځې نه څه بې ښځې هم څه سړی نو الله رب العزت هم په دقې انداز کې دا کم چې نن ګټه او خښته کېښوده مفتي صاحب او د هغوی ملګرو هم په دقې انداز کې الله د دې چم د دې محلې چې څومره ایریا ده په هر واده کې دقه شان د محمد رسول الله صفات بیانول د رب د ذات بړایي اوچتوال یې بیانول نعتونه نظمیه او دغه شان د بیانونو د محفل د انعقاد تاسو ته استقامت طاقت او توفیق درکړي نو انشاءالله کور کور کې به بیا خوشحالي اے بابا ته به باتروم ته به نه روانه او لوټه به مخکې رسېدلي اوس څه وایي یو خو دې خولې له وروست په مخ اودسونه کوي دا وجه څه ده مونږ د الله د لارې نه عادتونه کوو عبادتونه نه کوو هسې بس ټایم پاس یې کوو الله دې حقیقي عبادت ګزاره او یرې واله مونږ جوړ کړي نو انشاءالله زه خو پر امید یم د ملګرو به دې واده کې خوشحاله یم او دومره ډېر د لرې نه راغلی یم 4 غنټو کې الله راورسولم ستاسو به د خوشحالو کې شریک شم خو زه خوشحاله به دیم چې الله خوشحالي درکړې وه او تاسو پکې الله خوشحاله کړ تاسو له الله خوشحالي درکړې وه تاسو پکې څه چلو کو تاسو پکې الله خفه نه کړو تاسو الله راضي کو نن به په دې چم باندې د بلاد مسجد په دې حدودو کې ټول به دې باندې د الله رحمتونه ولیکي دا واده به تاسو ګورئ انشاءالله که زه ژوندی وم مفتي صاحب به ما ته وټسپ وکړي زه هم دغه شی کوم چې یاره د دې واده هلکه او د دې کورودانې نه عالمان او حافظان پیدا شوي د دې اثر وروسته راوځي د دې اثر وروسته راځي او تاسو هم چې نکاح کوئ په هغې کې هم کوشش کوئ خپل بچو له چې نیک سیرته تور سر یې ولګورئ نیک سیرته تور سر یې ولګورئ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ابو هریره رضی الله تعالی عنہ تفوس کوي چې د نکاح دپاره د واده دپاره څه لوازمات پکار دي انګریزی کې به ووایو کرایټیرین سره سټینډرډ به را تورسرې کې صحیح کوالټیز به خوندونه به پکې کم کم وي چې موږ هغه تورسرې وکړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته جواب کې وفرمایل ابو هریره څوک چې تورسرې ځانه نکاح کوي نو د نکاح دپاره 4 خبرې مد نظر وي هغه به د ذهن کې تاویږي مخې ته وړاندې کېږي کور کې پې مشوره کېږي چې یا خو جنۍ مالداره وي یا خو هغه ښکلي وي یا حسب نسب خاندان اوچت وي یا دینداره وي ابو هریره رضی الله تعالی عنہ ته نبی علیہ السلام فرمایل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان جاری کو ابو هریره څوک د مال پسې ځي څوک د ښایست پسې ځي څوک د حسب نسب پسې ځي خو ته به دینداره تورسرې کړي ته به د دیندارې تورسرې سره څه کې نکاح کې یو موقع ده د دې ډېر زیات برکات وي د ډېر زیات د لرې پورې اثرات وي او زما مشرانو